بکور کې هر قسمه تکلیفونه دي، مصیبتونه دي، پریشانی دي، سختۍ دي، د ښځې او خاوند په خپل منځ کې جنگ جګړې دي، شر شدت دی او ډیره زیاته پریشانی ده. دا درود شریف په اهتمام سره وایي، الله رب العالمین به دغه ټول تکالیف، ټول پریشانی، ټول مصیبتونه الله رب العالمین په خپل فضل او کرم سره ختم کی او په تاسو باندې او په موږ باندې الله رب العالمین راحت او سکون راولي. نن درته یو داسې وظیفه خیمه چې د هغې په وجه باندې به الله رب العالمین ستا ټول مشکلات ختم کړي، ستا ټول تکالیف به الله رب العالمین ختم کړي، تا به د ډېرو بیمارونو به الله رب العالمین تا ته د دې درود شریف په ذریعه باندې نجات درکړي. دا درود شریف داسې درود شریف دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بزرګ ته په خوب کې چې دی نو هغه ښودلی دی او حضرت تهانوي رحمهم الله په زاد السعید په حاشیه کې چې کوم دی دا لیکلي دي چې کوم یو انسان د تکالیفونو د نجات دپاره، د وبایي امراضو د نجات دپاره دا ولیکي او په خپل کور کې چې کوم دی نو هغه لټکاو کي، نو الله رب العالمین به د دې په ذریعه باندې د کور نه هر قسم مصیبتونه، پریشانی او بیماری به ختم کی او الله رب العالمین به په ده باندې راحت راولي. حضرت تهانوي رحمهم الله لیکلي دي. یو بزرګ خپل واقعه بیانوي چې زه چې دی نو هغه په جهاز دریابي جهاز کې روان و، ما سره نور ملګري هم په دې کې چې کوم دی نو ناڅاپه په جهاز کې باندې چې کوم دی نو هغه چپې راغلی، زمونږ جهاز چې کوم دی نو هغه راګیر کړلی شو، ان قریب و چې زمونږ جهاز چې کوم دی هغه ډوب شوی وی. په دې کې زما سترګې چې دی نو هغه معمولي ورغلي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې مې زیارت وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته دا درود شریف وفرمایو او ما ته وی چې په جهاز کې څومره کسان دي دا دې زر پیری چې کوم دی نو هغه دا درود شریف ووایي. دی فرمایي چې مونږ دا درود شریف چې کوم دی نو هغه ووایي، د هغې نه وروستو هغه جهاز چې کوم دی نو هغه بالکل په آرام باندې شو، هغه طوفان الله رب العالمین ختم کو او مونږ الله رب العالمین د ډوبېدو او د غرقېدو. دا درود شریف چې کوم دی نو هغه ډیر زیات مجرب دی، دې ته درود تنجینا ویلی کیږي. حضرت عزیز الرحمن هزاروی رحمهم الله پنډۍ والا هغه به چې کوم دی د دې درود شریف ډیر زیات اهتمام کو او خپل مریدینو ته به د دې ډیر په خاص توجه سره چې کوم دی نو هغه دا ورکو. درود شریف کوم یو دی؟ درود شریف دا دی: اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. دا درود شریف دا په کثرت سره وایي چې څومره تکالیف، مصیبتونه او خاص کر بیماری په دې باندې د کینسر په شانتي مریضان چې کم دی هغه الله رب العالمین ورته شفا ورکړي ده او الله رب العالمین ورته صحت ورکړي دی. نو څومره مریضان دي دا په اوبو باندې دموي او په هغوی باندې سکوي، ان شاء الله زر تر زره به الله رب العالمین هغوی ته شفا ورکړي. دغه شان په کور کې هر قسمه تکلیفونه دي، مصیبتونه دي، پریشانی دي، سختۍ دي، د ښځې او خاوند په خپل منځ کې جنگ جګړې دي، شر شدت دی او ډیره زیاته پریشانی ده. دا درود شریف په اهتمام سره وایي، الله رب العالمین به دغه ټول تکالیف، ټول پریشانی، ټول مصیبتونه الله رب العالمین په خپل فضل او کرم سره ختم کی او په تاسو باندې او په موږ باندې به الله رب العالمین راحت او سکون راولي. ویډیو په د ملګرو سره د ثواب په نیت باندې ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.